فكلوا بس خوري مما اغسلنا رزقكم الله چې روزي ورکړی تاسو الله جل شانه حلالا طيبا حلالا پاکیزه واشكروا نعمة الله او شکر کوي د نعمت الله ان كنتم كترتاسو اياه تعبدون دا عبادت کوي انما حرم بشك حرام کړی عليكم الميتة فتاسو باندې مردار او الدم او وینا ولحم الخنزير او اخذ الخنزير وما اهل اغس چې نما یاد کړی لغیر الله به د غیر الله پاک باندې فمن استر بیا سوق مجبور شي غیر باغ نه فرمان وي ولا عاد او نه د حد تیریدون کې فان الله غفور رحيم بشك الله جل شانه بخون کې رحم کوون کې ولا تقولوا او تاسو مو لما تصفوا اغسسي بیانوي السنتكم جب استاسو كذبا فدروغا هذا حلال وهذا حرام ده حلال ده وده حرام ده لتفتروا ده پار تاسو تري على الله الكذب الله جل شانه باندې درو ان الذين بشكم خلق يفترون تري على الله الكذب الله جل شانه باندې درو لا يفلحون او ان کامیابیږي عندنا مخيات مبارکو کی الله جل شانه د یو قوم مثال ذکر فرمایل چې کله د الله تبارک وتعالى د نعمتونو قدردانی او شکر ادا شي نو الله تبارک وتعالى هغه نعمتونو کې زیاتوالی راولي او چې کله د نعمتونو ناقدری او ناشکری وشي الله جل شانه په نعمتونو باندې زوال راولي بیا هغه نعمتونه په عذاب باندې بدليږي په دغه سلسله کې مخکې فرمایي چې تاسو خورئ د الله جل شانه هغه رزق چې کوم حلال او پاک دی او بیا د الله تبارک وتعالى شکر ادا کوئ کچری تاسو د الله جل شانه د بندګۍ دعوا کوئ نو د الله رب العالمین د نعمتونو شکر ادا کوئ دغه قدردانی وکړئ او تاسو باندې الله تبارک وتعالى چې کوم سيزونه حرام کړی دي هغه مردار دي وینه ده غوښه د خنزیر ده او دغه شانتي هر هغه شی چې پاغي باندې د الله جل شانه نه سوا د بل چا نوم واغشتل شي د غیر الله په نوم باندې کوم څه زیات کړی شي هغه په تاسو باندې حرام دي دا څلور سيزونه دي چې دا غي ذکر په سوره بقره کې په سوره انعام کې او نور سوراتونو کې هم زی په تفصیل سره ذکر شوی البته چې څوک مجبور شي او داسې حالت تراشي چې قریب المرګ وي او انتهایی د مجبورۍ او د اضطراري حالت پیښ شي نو بیا دغه مردار سیز حرام وخه دا هم دومره بقدر خوري شي چې د مرګ نه ځان بچ کول شي نو الله تبارک وتعالى بخون کې رحم کوون کې په دې باندې تاسو گرفت نه کوي او بیا مشرکین ته دا تنبیه ده چې تاسو په خپل خوخه باندې د حلال او د حرام فیصله وکوي ځکه چې مشرکین ډېر شیزونه په ځان حلال کړو ډېر شیزونه په ځان حرام کړو خپل خوخه باندې د حلت او د حرمت اختیار یو د الله رب العالمین سره دی بل چا سره دا اختیار نشته چې کوم شی حلالي او حرامي مشرکین چې د ځان نه څه شیزونه حلال کړو او څه شیزونه ځان نه حرام کړو د دې ممانعت دي فكلوا بسوري تاسو مما د اغسنا رزقكم الله چې روزي درکړی تاسو ته الله جل شانه حلالا طيبا حلالا پاکیزه واشكروا نعمت الله او شکر کوئ د نعمت الله ان كنتم كترتاسو اياه تعبدون هم دا عبادت کوئ مشرکین مکه او نور کفار هم دا دعوا و چې موږ هم د یو الله عبادت کوو موږ هم د الله جل شانه بندگان یو موږ هم چې د بیت الله طواف کوو د الله لپاره کوو نو تاسو هم چې د ایمان دعوا کوئ د الله جل شانه د عبادت دعوا کوئ نو د الله جل شانه د نعمتونو شکر ادا کړئ د شرک نه ځان بچ کړئ د کفر نه ځان بچ کړئ د ناشکری نه ځان بچ کړئ کفران نعمت د نعمت ناشکری دا د نعمت د لپاره د زوال ذریعہ جوړي نو کچره تاسو د ایمان دعوا کوئ نو د الله رب العالمین د نعمتونو شکر ادا کړئ او حرام څه شي دی انما حرم بشک هغه حرام کړی دا علیکم فتاسو باندې میته مرداره والدم او وینا ولحم الخنزير او وخد خنزير وما او حغس اهل به شيء بنما یاد کړی شي لغیر الله لغیر الله وما اهل به لغیر الله د الله نوا سوا د بل چا نوم ور باندې یاد کړی شي د الله نه سوا د یو نبی یا د یو ولی یا د یو زنده یا د مرده د الله نه ما سوا چې د بل چا نوم په یو څه باندې واغشتل شو هغه شی حرام کاغه ذبیحوي کاغه عام د خوراک شي کاغه د هر یو شي څنګه چې زموږ استاد په معاشره کې د الله نه ما سوا د غیر الله په نوم باندې ذبیحه کی دا د فلانکی سه په نوم باندې دي دا د فلانکی مزار چړاو ده دا د فلانکی قبر منښت د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې منښت کول دا حرام دي دا خوراک هم حرام وما اهل به لغیر وما اهل لغیر الله به د الله نه ما سوا په کوم قرباني باندې په کوم ذبیحه باندې په کوم خوراک باندې او په کوم صدقه باندې د الله نه ما سوا د بل چا نوم یاد کړی شو بس دا حرام دا د فلانکی د نوم نیاز دی دا د فلانکی د نوم شربت دی دا فلانکی د نوم سبیل دی او د فلانکی د نوم چې دی دا پی دی دا تقسیمیږي دا سبیل د فلانکی بزرگ او فلانکی نبی یا د ولی یا د صحابي په نوم دی دا حرام دی د غیر الله په نوم باندې چې ذبیحه وي که هر یو شی هغه حرام دی دا غیر اجتناب کول ضروری دی
وما اهل لغير الله به او هغه څه چې په هغې باندې نوم یاد کړی شي د غیر الله د الله نه ما سوا. فمن اضطر پس څوک چې مجبور شي غیر باغ نفرمانی کوونکی وي ولا عادل او نه سرکشي کوونکی وي د حد نه تېرېدونکی وي. یعنې یو انسان قریب المرګ دی، خنزیر غوښه ده، شراب بوټ دی، یا داسې بل داسې مرداره ده چې د هغې د مرګ نه ځان بچ کولو دپاره یو نوڼی نیم دومره چې مرګ نه پې بچ شي د اضطرارۍ په حالت کې د مجبورۍ په حالت کې دا خوړلی شي. څرنګه چې مخکې آیتونو مبارکو کې تېر شو چې کله انسان مجبوره کړی شي په قتل باندې، په مرګ باندې، یا د یو اندام په کټ کولو باندې، او ورته وویل شي چې یاره کلمه کفر ووایه د الله تبارک وتعالی د ذات په حوالې سره، د دین اسلام په حوالې سره، نو چې د ده په زړه کې ایمان او اسلام مضبوط وي او دې پې مطمئن وي، نو په ژبه باندې څه کلمه کفر ووایي دې په هغې باندې کافر کېږي نه، ګناهګارېږي ورباندې نه، او هغه ته اجازت دی، شریعت ته اجازت ورکوي. او ځان د مرګ نه، د قتل نه او داسې د نقصان نه ځان بچ کولی شي په داسې مجبورۍ په وخت کې. دغه شان چې د خوراک په باب کې هم لوږه تنده داسې حد ته ورسېدو چې دغه مردارې نه بغیر، د خنزیر غوښې نه بغیر بل څه داسې شی نشته، نو داسې مجبورۍ او اضطرارۍ په حالت کې چې دی دومره خوراک د هغې نه کولی شي چې ځان د مرګ نه بچ. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، چې دا مجبوره وي غیر باغ نفرمانی کوونکی نه وي، ولا عاد او نه د حد نه تېرېدونکی وي. فإن الله غفور رحیم، نو بېشک الله جل شانه بخونکی رحم کوونکی دی. ولا تقولوا او تاسو مو وایئ لما تصف هغه څه ته چې بیانوي السنتکم ژبې ستاسو کذبه په دروغ باندې، هذا حلال وهذا حرام، چې دا حلال دی او دا حرام دی. مو وایئ تاسو چې کوم ستاسو په ژبه باندې راځي د څه باره کې تاسو حلال وایئ، څه باره کې حرام وایئ، خپل ژبې ته اعتبار مه ورکوئ. د حلت او د حرمت اختیار د الله تبارک وتعالی سره دی. لتفتروا دپاره دي چې تاسو وتړئ، افتراء تړل کوئ، علی الله الکذب، الله جل شانه باندې دروغ. ان الذين يفترون بشک کوم خلک چې تړي علی الله الکذب، الله جل شانه باندې دروغ، لا یفلحون، هغوی نه کامیابېږي. کوم خلک چې په الله جل شانه باندې دروغ تړي هغوی نه کامیابېږي. عزتمندو دغه ماشومان دا زنانه چې کوم دا سوالګر دي، دا پېښور دي، په دوی باندې نه صدقه کېږي، نه زکات کېږي، نه خیرات کېږي، بلکې دا الټا ګناه ده. دا موږ تاسو عادت کوو دي چې په دغه ګیر باندې کښېني 2000 3000 4000 روپۍ د ورځې پیدا کوي، نو دا بیا نه محنت کوي. همدې ته تاسو ووایئ چې زموږ کور کې راشه کار وکړه، محنت وکړه، مشقت وکړه، یا سلۍ مشین درله والمه، بل څه روزګار وکړه، هغې ته غاړه نه ږدي. ما ورته وینا کړې ده ټول بچي راولئ مدرسو کې داخلو، ما فیسونه له زه ورکوم، هر څه هغې ته نه تیارېږي. دا موږ تاسو عادت کړی چې ماشومان چې کوم دلته راځي هغه ماشومان هم د ورځې 1000 2000 3000 د ورځې ماشومان پیدا کوي. نو په دې ګناه کې موږ تاسو هم ورسره شریک یو. دې چې راځي جومات د ټولو مخې ته کښېني او د ورځې 3000 روپۍ 5000 روپۍ پیدا کوي، نو کوشش کوئ چې دې ته دا شی مه ورکوئ. عملاً سړی چاته روزګار ورکړي، یا څه په کار باندې ولګوي، یا په تعلیمي خرچه، یا سلۍ مشین، یا داسې هغې ته دوی غاړه نه ږدي، ځکه دا یو شی عادت ګرځېدلی دی. نو ټول ماحول چې دې سره متاثره کېږي او په دې کې موږ سره برابر شریک دي، دې کې احتیاط پکار دی.